أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب صدق الله العظيم. عزیزان داود علیہ الصلوۃ والسلام قصه بیانو خبره په غور سره اوري. اول بلګه تمهیدی خبره ذکر کیږي او داغې وروسته به بیا د داود علیہ الصلوۃ والسلام او د سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام مختصر شان تذکره کیږي. عزیزانو الله رب کریم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي او د صبر تلقین ته فرمایي اصبر علی ما یقولون. د دې نمخ کې په دې سورۃ صاد کې د نور قومونو ذکر هم الله رب کریم وکړه، خو په خصوصي توګه باندې الله رب کریم د داود علیه السلام تذکره کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې خبره باندې توجه ورکړي چې اصبر علی ما یقولون. ته د دې کافرو په دې دلخراش او سختو خبرو باندې صبر وکړه او ته خپل جد و جهد هغه جاری وساته او ته یاد کا بنده زمونږ داود علیه السلام چې لوی طاقت قوت والو باوجود د دې الله رب کریم ته رجوع کوونکی. نو داود علیه السلام ابتداء ډیر غریب او بیزی به سرولي کمزور خو انتهاء الله رب العالمین دته بادشاهي ورکړه، خلافت د ځمکې ورته ورکړو، نبوت یې ورته ورکړه او د ده سره د دغه وخت څومره چې سردارانو غټ خلک او د دغه وخت چې څومره جفاکش محنتکش قبایلو دا ټول د ده سره د دغه پروګرام په تکمیل کې سرګرمي عملو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب کریم دا تسلی ورکوي. خو مخکې د دې نه تاسو دا خبره په سر کې کېدئ چې د انبیا علیهم السلام د بعثت مقصد او د دې د ټولو نه اولین فرض هغه څه دي؟ هغه دا دي چې لیخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کی رب کی بندگی پر لگا دے، چې انسانان د انسانانو د غلامۍ نه راخلاص کی او د رب العالمین په بندګۍ باندې لګیا کی. نو د ټولو نه اولین فرض هغه دا دي. که تاسو وګورئ په طبقاتي نظام کې نو دا بالایي طبقه چې کومه ده دا ظالمان چې دا په قدرتي وسایلو ذخایرو باندې په دې سرچشمو د رزق باندې دی قابض دي، نو دی روز دروازه مټور کېږي سټور کېږي، دوی ظلمونه نور ډیری او دا کومه کمزوري طبقه چې ده نو دی روز دروازه ذلیله کېږي، مقهور او مجبور کېږي او دی د غربت سره شکار کېږي. نو دا کمزوري طبقه دی بیا دې حد ته ورسېږي چې د الله د وجود نه انکار وکړي، ځکه چې دی کله ګوري دغه خپلو دشمنانو ظالمانو ته دی په خوشحالو کې ویني، دی په ترقۍ باندې ویني، نو دلته کې دی بیا وایي چې د الله په وجود باندې سوالیه نشان دی. نن تاسو وګورئ په سوشل میډیا باندې داسې پوسټونه هغه ګردش کوي. عزیزانو خو د دې ذمه دار هغه دا علمای وخت دي چې دی د انسانانو ته شعوري آګاهي نه ورکوي، دی د الله دین ته د انسانان نه رابلي، بلکې دی دغه د عقایدو په دغه اختلاف کې د انسانان انګیج ساتلی دي او په دغه فروعي مسایلو کې. تو لہذا د دې ذمہ دار هغه علماء کرام دی او د دې نه په باقاعده د دې تپوس کېږي، ځکه چې دی د اتفاق او د اتحاد د اخوت او د بایچاري درس نه ورکوي، بلکې دی دغه د فرقوریت او دغه د نفرت درسونه ورکوي. بیا دی په فخر سره دا خبره کوي چې موږ خو خپله دفاع کوو، دا غیر چې دی په موږ باندې حمله کوي موږ دفاع کوو. تاسو د څه شي دفاع کوئ؟ تاسو د دین دفاع کوئ که تاسو د خپل مسلک دفاع کوئ او دا دفاع په څه باندې کوئ؟ د دغه د اکابرینو او د دغه مشرانو د اسلافو د هغې د کتابونو د اقوالو په ذریعه باندې او هغو کوم شی نه پیش کوي هغه هم دغه پیش کوي، تاسو هم دا پیش کوئ. او امت چې دی نو هغه د بګاړ طرف ته روان دی، ورځ تر ورځه ذلیله شو رسوا شو. نن په دنیا باندې وګورئ کوم حشر او نشر شروع دی د امت مسلمه، یو ملک دنه ټکوي، یو قوم دنه هلاکوي او تاسو چې کوم دی خاموش ناست یئ، تاسو په دغه قصو کې نښتي یئ. تو لہذا د دې ذمه دار چې دي هغه دغه علماء کرام دي چې دی د امت مسلمه د یووالي خبره نه کوي، دی د اتحاد او د اتفاق د قوت او د بایچاري درس نه ورکوي مؤمنانو ته. د الله کتاب دی نه راغواړي، بلکې د الله د کتاب نه په خارجي کتابونو باندې د دې دغه مناظرې مباحثې هغه بنا دي او دا انسانان پای کې انګیج ساتلي او دا انسانان هم دومره غافله دي په دې مستقل درسونه شوي دي. خو بار دا خبره ذکر ریپیټ کوو چې نن دور کې د ټولو نه غټ اشد ضرورت هغه د امت مسلمه د یووالي دی، د اتفاق او د اتحاد دی، ځکه چې الکفر ملت واحده هغه کافرو دا تهیه کړې ده تاسو پرېږدي نه. ګریټر اسرائیل دا نقشه چې کومه دی جوړه کړې ده په دې باندې دی برابر کې چې کوم دی روان دي او دی په کامیابۍ سره هغه خپلو مقاصدو کې مخ په وړاندې روان دي او دارنګې پرو اسرائیل هغه ممالک دی جوړوي. تو لہذا دی به بیا آخر الامر دی دغه د ګریټر اسرائیل په دې نقشه باندې په کامیابۍ سره چې کوم دی مخکې ځي او دی به په دغه ملکونو باندې قبضه لګوي. خو تاسو اوده یئ په دې موږ بار دا خبره وکړه چې لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود،
اے مومنانو الله رب کریم تاسو ته بار بار وایي چې ګوره ستاسو بدترین دشمنان یهود دي، تاسو سره یارانې مه کوئ. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء من دون المؤمنین. خبردار تاسو واورئ په کوله او غوږونو چې دا ستاسو دشمنان دي، دې سره دوستیانې مه جوړوئ. دي ستاسو دوستان نشي کېدی، دي په تاسو باندې پابندیانې لګوي چې اسلحې مه جوړوئ. او د دې دپاره دی تاسو چې کوم دی انتهایی د مشکلاتو سره مخ کوي، خو آخر الامر دی ستاسو لاس خپې تړي، بیا به در باندې راځي او بیا به خوري. تو لہذا ویښ شئ، بیدار شئ. او ای علماء کرامو د امت د اتحاد او د اتفاق د یووالي او د بایچارې درسونه ورکوي. نو محترمو په طبقاتي نظام کې خو دغه طریقې کار دی، دا فرعوني رجیمي نظام چې منګه د قرآن کریم د مطالعې په وخت کې من اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویو، او د دې منګ ته اډر دی د رب العالمین د طرفه چې فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، چې تاسو د رجیمي نظام د پناه غواړئ د الله په ذات سره. نو الله رب کریم د چا کلمو عقایدو ته نه ګوري، الله رب کریم په کردار باندې فیصلې کوي. فرعون هغه مشرکو او قارون د مسلمانو، خو دواړه الله رب کریم نست و نابود کړل او تباه یې کړل، ځکه چې دی دواړه د طبقاتي نظام علمبردارو. او دارنګې حامان هغه کافر و مشرکو او سامره دی خو مسلمانو. تو لہذا چې کله کردار د دی هغه یو شان نو الله رب کریم دی تباه کړل. دارنګې راجا داهر هندو هغه الله رب کریم په دې وجه تباه نه کړ چې دی هندو، خو بلکې دکې انصاف نو د عدل او د قسط نظام هغه قایم نه کړی شو، تو لہذا دی تباه شو. او دارنګې علاءالدین خوارزم دی په دې وجه تباه نه شو چې دی کلمه ګو مسلمانو، بلکې دی هم په دې وجه تباه شو چې دکې عدل او انصاف نو. نو عزیزانو د ټولو نه اول د انبیا علیهم السلام د هغې مقصد دا چې انسانان د انسانانو د غلامۍ نه راخلاص کړي او د عدل او د قسط نظام هغه قایم کړي. د موسی علیه السلام قصه هغه موږ تفصیلي بیان کړه، تاسو په هغې باندې غور وکئ. نو موسی علیه السلام قوم بني اسرائیل کې صرف دا شعوري آګاهي پیدا کوي چې تاسو د غلامۍ نه راخلاص شئ، تاسو د غلامۍ د فرعون نه راوځئ. دې باندې دغه قوم ته درسونه ورکوي. او آخر الامر بني اسرائیل موسی علیه السلام د فرعون د پنج نه د هغه د غلامۍ نه خلاصوي. نازیزانو تاسو به سورې بلد باندې غور وکئ، په دې باندې به تفسیري خبره په انقلاب د محمد رسول الله کې کوو، خو دلته کې لږ شانتي تاسو به دې باندې غور وکئ. بیا راځو خپل هغه مقصدي خبرې له. الله رب العالمین فرمای لا اقسم بهذا البلد، داسې نه ده بلکې زه قسم خورم د دې حرمت والا شهر باندې. وانت حل بهذا البلد، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین خوشخبری او زیری ورکوي چې تا ته به د دې حرمت والا شهر کې حلت درکړی شي، تا ته درکړی شوی دی حلت. و والد و ما ولد، په دغه تولیدي قانون پرو سره داسې به د دغه مکې په دې ښار باندې د دغه زوړ د ظلم د نظام په مقابله کې د عدل او د قسط نظام ستا پرو سره موږ قایمو. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقینا انسان موږ پیدا کړی دی ډیر زیات مشقت اوچتونکی. خو ایحسب ان لن یقدر علیه احد، آیا د انسان دا ګمان کوي چې په ده باندې هیڅوک طاقت لرونکی نشته دی. یقول اهلکت مالا لبدا، وی دی چې ما خو ډیر زیات مال خرج کړ. دی خو فخر کوي په دې باندې، دا ګټلی دي څنګه، جمع کړی دي څنګه، ودې لګو په څه شي باندې، په دې باندې دی فخر کوي. ایحسب ان لم یره احد، آیا دی دا ګمان کوي چې نه ویني د لره هیڅوک. یعنی دی دا مال په څه طریقه باندې ګټي، دی خو په قدرتي وسایلو ذخایرو باندې قابض دی، دی خو د انسانانو د محنتونو هغه ګټي په خپله قبضه کې په ظلم او استبداد سره اخلي، په هغې باندې دی چې کوم دی قابض شوی دی. او دی بیا په دې باندې فخر کوي چې ما په پلانکي ځای کې مدرسه جوړه کړه، ما هلته جومات جوړ کړه، ما دومره حجونه وکړه، ما سره دومره ګاډي دي، ما دا بلډینګونه واخیسته. او د دغه ظالم نظام، دغه د ظلم د نظام، د دغه جمهوریت د دې په پاسدارۍ او د دې په قیام کې دی دا مال لګوي. نو وی دی دا سوچ نه کوي چې ما څوک ویني. علم نجعل له عینین، آیا موږ د انسان ته نه دي ورکړي دوه سترګې، ولسانا وشفتین، او دارنګې موږ دته ژبه نه ده ورکړې او دوه شونډې. خیر تفصیلي خبره بیا کېږي انشاءالله، خو لنډه ده چې د انسان ته موږ ذرایع د علم ورکړي دي، حواس خمسه دته موږ ورکړي دي چې دی په دې باندې غور او فکر وکړي، دی د شکوک او د شبهاتو نه راوځي، دی تپوس وکړي او ځان حقایقو ته ورسوي.
وهدیناه النجدین. رب العالمین فرمایي چې موږ بیا په دې باندې اکتفا نه ده کړې چې صرف په حواس خمسه باندې د انسان منزل مقصود ته ورسیږي، بلکې موږ د وحي په ذریعه سره د انسان راهنمایي کړې ده. موږ انبیا علیهم الصلاة والسلام مبعوث کړي دي د دې دپاره چې د انسانانو ته شعوري آګاهي ورکړي. دې ته دواړه لارې ښودلې دي، سیده لاره او کږه لاره، یعنې د ذاتي مفاد پرستۍ لاره او د اجتماعي مفادو د عدل او د قسط د نظام چې کومه لار ده او صراط مستقیم چې کومه لار ده چې د ټولو انسانانو پیدې دي په هغې کې، هغه لار ده یوه د ذاتي مفادو او د خواهشات نفس لار ده چې هغه د تباهۍ لار ده. نو د دې بیا موږ آګاهي ورکړې ده د خپلې وحي په ذریعه باندې د انسانانو ته. خو انسانان څه کوي؟ فلقتحم العقبه، خو د انسان همت ونه کړه، دی ونه ختو په هغه غونډۍ باندې. دا غونډۍ کومه غونډۍ ده؟ دا انتهایی دشوار گزار محنت طلب صبر ازما غونډۍ ده. الله رب کریم فرمایي وما ادراک ما العقبه، دا عقبه څه شی دی؟ فک رقبه، دا آزادول د څټ دی. خبره چې موږ کومه شروع کړې وه په هغې باندې غور کوئ عزیزانو، چې د ټولو نه بنیادي خبره کومه ده او د ټولو نه مشکل ترینه خبره کومه ده؟ هغه فک رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه. عزیزانو خبره بنیادی طور باندې ده. الله رب کریم فرمایي چې فک رقبه هغه آزادول د څټ دی. دا مشکل ترین دشوار گزار دغه محنت طلب او صبر ازما غونډۍ باندې ختل هغه څه شی دی عزیزانو؟ هغه فک رقبه، هغه آزادول د انسان دی د نورو انسانانو د ظلم او د استبداد نه، د هغو د پنج نه، د هغو د غلامۍ نه انسان لره آزادول دی. په دې باندې موږ مستقله خبره کړې وه په سوره ماعون کې چې تکذیب د دینو ته الله رب کریم ویلی دی. څه شي ته؟ چې فذلک الذی یدع الیتیم. دلته الله رب کریم فرمایي چې یتیما ذا مقربه، چې دا خوراک ورکول یتیم ده. او دلته کې فذلک الذی یدع الیتیم څوک دی؟ چې دین یې جوړلاو کړی دی، چې دې دکې ورکوي هغه بیاسرې د معاشرې خلکو ته، چې په معاشره کې کوم خلک بیاسرې دی نو هغه خلک دی په انسانانو کې نه ګڼي. او ولا یحض علی طعام المسکین، دی د انسانانو په خوراک باندې ترغیب نه ورکوي، بلکې دی د مدارسو او د مساجدو په چاندو باندې ترغیب ورکوي. نو فویل للمصلین، دغسې مصلینو لره بیا څه شی دی؟ هلاکت دی. نو عزیزانو الله رب کریم فرمایي چې فک رقبه دا آزادول د انسانانو دی د نورو انسانانو د غلامۍ نه. د انبیا علیهم الصلاة والسلام مقصد هغه دا دی او د ټولو نه مشکل ترین کار هغه دا دی. دلته خو انسانانو فخر کوي ما دومره حجونه وکړه، ما دومره عمرې وکړې، دومره مساجد او مدارس مې جوړ کړه. الله پاک وایي نه، دا خو ستا خبره ده چې یقول اهلکت مالا لبده، دا ستا فخر دی، ستا ځان له خبره ده. خبره چې بنیادي ده هغه دا ده چې فلقتحم العقبه، ته ونه ختې په هغه سخته غونډۍ باندې، هغه دشوارګزار غونډۍ باندې چې په هغې کې څه ریا دکلاونه وه. هغه څه شی و چې هغه آزادول د انسانو د انسانانو د غلامۍ نه. هغه د قدرتي وسایل ذخایر دا په سواء للسائلین برابرۍ طریقه باندې د انسانانو د ضروریاتو په مطابق باندې ردي تقسیم و، هغه تا ونه که. او اطعام فی یوم ذی مسغبه، او خوراک ورکول په هغه وخت کې چې کله یعنې انسانانو ته لوږه ډېره زیاته راغلي. دلته کې قادسالي یوازې مراد نه ده، مسغبه دا مراد یوازې نه دی، بلکې چې کله دا ظالمان په دې قدرتي وسایلو ذخایرو باندې قابض وي او خلک د لوږې او د ستړو ستومانو سره انتهایی مخ شوی وي، نو په دغه وخت کې د دغه انسانانو سپورټ کول او د دې لپاره چې کوم دی د خوراک بندوبست کول او د عدل او د قسط د نظام قیام دا فرض دی چې دغه غریبانان کمزوري او زیرین طبقه دی اوچت شي او دی ته هم ضروریات زندگی هغه برابر کې ورکړی شي. لکه په دې موږ په تیر درس کې خبره وکړه چې الله رب کریم فرمایي وآتاکم من کل ما سألتموه، تاسو ته ما هر هغه څه درکړي دي چې تاسو ته د هغې ضرورت دی. نو محترمو انسانان خو د لوږې په ارمان دي، نو الله څنګه ورکړي دي هر څه. نن خو انسانان په مړه خېټه باندې ډوډۍ نشي خوړلی، د هغو د بچو کپړې پیزار نشته، د هغو دپاره د رهایش کور نشته. نو الله څنګه وایي چې ما تاسو ته د ضرورت اشیا درکړي دي. نو د ټولو نه خو غټ ضرورت خو د روټي کپړه مکان دی، نو هغو انسانانو سره نشته. تو لهذا یاد وساتئ چې تقسیم د رب العالمین نه دی، په دې مستقل درس شوی دی، تقسیم د انسانانو په لاس کې دی. نو ځکه دې ظلم شروع کړی دی چې څه خلک هغه ورځ تر ورځه غټېږي او څه خلک ورځ تر ورځه هغه کمزوري کېږي. یتیما ذا مقربه، هغه بې اسرې خلک چې ستاسو سره په معاشره کې نږدې دی.
خو باوجود د دې هغه بې اثري دي، هغو ته څوک ګوري نه، هغه څوک په انسانیت کې نه شماري. نو تاسو د هغو چې کوم دی لحاظ وکئ. او مسکینا ذا متربه، او دارنګې هغه مساکین چې هغه صرف د ډوډۍ په خاطر باندې د نورو د دغه سرمایدارو جاګیردارو د دې غلامي کوي او د دې سره په خاورو کې لړلي تپلي د دې مزدورۍ کوي صرف د ډوډۍ په خاطر باندې. نو تاسو د هغو چې کوم دی خیال وکئ، هغه د دغه غلامۍ او د دغه ستړو د دغه خاورو نه هغه اوچت کوي. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه. بیا د دین رستو خبره دادا الله وی چې دې بیا داخل شي. ایمان داسې ټوکو شی نه دی. ما تاسو ته وی چې الله په کلمو په عقایدو باندې خبره نه ده، په کردار باندې خبره ده. تاسو صرف کلمه ویل نو دې ته ډډه والې ده او بیا دا وایي چې په ځنکدن کې کلمه را نصیب شي. فرعون ته نصیب شوې وه. په دې خبرو باندې ځان دوکې مه ورکوئ، تسلیانې مه ورکوئ چې کلمه مې ویل او ډډه ورته واله او مونځ کوو بس خبره خلاصه شوه. دین باندې چلېدل دا ډېر ګران کار دی. الله وایي دا چې کوم دی فلقتحم العقبه وما ادراک ما العقبه، دا مشکل ترین کار دی چې تخپل د محنت هغه ګټه هغه راوالې په انسانانو باندې تقسیم کې او د عدل او د قسط د نظام د قیام دپاره جد و جهد وکړي او د هغې دپاره خپل مال خرج کړي. نو د دې نه وروسته به بیا ته داخل شي په هغه مؤمنانو کې چې هغو د صبر تلقین کوي یو بل ته، وتواصوا بالمرحمه، او دارنګې د رحم تلقین یو بل ته کوي، وصیت کوي، تاکیدي حکم کوي یو بل ته چې یاره په انسانانو باندې د رحم او ترس او دا وکړی شي. خو عزیزانو انسان د مفاد پرست دی او خود غرضه دی او ډیر غټ ناشکره دی او دی په خپل بیرحم کردار باندې په خپل گواه هم دی. تاسو په سورې عادیات باندې غور وکړئ چې څه انسانان انتهایی په بېدردۍ او بېرحمۍ سره په نورو انسانانو باندې حمله ورکېږي او د هغو مالونه په خپله قبضه کوي. خو عزیزانو خبره اوږدېږي. بني اسرائیل چې کله د فرعون د غلامۍ نه خلاص شو نو د کوهي تور د غر په دې خوا کې د دې فوجي او دا جهادي ټریننګ دا تربیت د دې شروع او دې ته دا حکم د رب العالمین د طرفه چې تاسو په فلسطین باندې حمله وکړئ او په فاتحانه انداز باندې تاسو داخل شئ، تاسو سره وعده د فتح. خو دوی جرأت ونه کړو. نو 40 کاله د عذاب په توګه باندې دې سرګردانه په دې میدان کې پاتې شول. دا مشران چې کله د دې مړه شول، نوی نسل پیدا شو، نوي ځوانان، نو هغو د خپل وخت د نبي نه مطالبه وکړه د کمانډر او د بادشاه چې موږ لره داسې کمانډر بادشاه مقرر کړي چې د هغه په قیادت او سرپرستۍ کې موږ جهاد وکړو د الله په لار کې. نو عزیزانو په سوره بقره آیت نمبر 246 کې په درس کې موږ د دې تفصیل بیان کړی دی، تاسو یې هلته وګورئ. نن زموږ خبره د داود علیه السلام متعلق ده. نو کله چې دی دا کمانډر مقرر کړی شو طالوت او دا دواړه ډلې یو بل ته مخامخ شوې، نو جالوت چیلنجونه ورکوي د خپلې مقابلې دپاره او په عین دغه وخت کې داود علیه السلام هغه حاضر شو. نو داود علیه السلام ته دا جنګي زغره طالوت واچوله، خو ده پکې ځان قید ولید، دی واپس وویستله او خپله مرچوغ نه یې واغسته او په څادر کې ګټې واچولې. نو چې کله د جالوت مخې ته ورځي نو نوره مکالمه هم وشوه، خو د یوه خبره یې پکې دا وکړه جالوت چې داود ته د سپو زغلولو لپاره راغلی، ته سپي زغلی. داود علیه السلام ته فرمایي چې او د ټولو نه غټ سپی ته یې زه به نن تا زغلومه او په خپله مرچوغ نه کې ګټه کېښوه او د جالوت مازغی پرې وچنګل. نو په دې سره په دې کې افراتفري پیدا شوه، ځکه د دې غټ کمانډر او چې تکبر یې کو هغه خو ختم شو. تو لہذا داود علیه السلام طالوت دې جنګ وګټه. نو د دغه وخت نه د بني اسرائیلو په زړونو کې د داود علیه السلام محبت او قدر و منزلت هغه کېناستل. وآتیناه الملک والحکمة وعلمه مما یشاء، او رب العالمین دته بادشاهي ورکړه او بیا ورته نبوت ورکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب کریم فرمایي چې اصبر علی ما یقولون، تر دې په دې دلخراش خبرو باندې صبر وکړه. داود علیه السلام ابتداءً هغه کمزور او غریب و، بیزې به یې څرولې، خو وروسته موږ هغه ته بادشاهت ورکړه او داسې مضبوطه بادشاهي لکه وروسته ذکر کېږي. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. موږ د ده دپاره تابع کړي وو غټ غټ سرداران چې د شپې او دروازې د داود علیه السلام سره د ده د پروګرام په تکمیل کې هغه سرګرمې عمل و. والطير محشورة كل له أواب، او دارنګې هغه منتشر قبایل محنتي جفاکش قبایل یا هغه مذهبي روحاني خلک هغه هم د داود علیه السلام دپاره راجمع کړی شوی. وشددنا ملکه، د ده بادشاهي موږ مستحکم کړې وه، مضبوطه کړې هم وه. نو په څو نسبتونو سره عزیزانو، یو دا چې د دغه وخت ټول سرداران او ټول قبایل هغه د داود علیه السلام تابع شوي او د ده سره د ده د پروګرام په تکمیل کې سرګرم عمل. دویم چې الله رب کریم فرمایي چې وعلمناه صنعة لبوس لتحسنکم من بأسکم فهل انتم شاکرون. او موږ د داود علیه السلام ته داسې قسم ته لباس ښودلی و، د داسې قسم ته لباس جوړول موږ د داود علیه السلام ته ښودلی و لتحسنکم من بأسکم، چې تاسو لره بچ کي په وخت د جنګ ستاسو کې، ستاسو بچاو وکړي، ستاسو حفاظت وکړي.
نو داود علیه السلام د پاره الله رب کریم وسپنه چې کوم دا نرمه کړې وه وعلنا له الحدید، یعنی دا علم یې ورته ورکړی. داود علیه السلام ډېرې زیاتې کارخانې ولګولې او داسې بهترین زغرې به یې جوړولې چې وی به سپکې او وی به ډېرې مضبوطې. د چې کومه زغره اچولې وه هغه خو ډېره درنه وه، دی پکې ګرځېدی نه شو. تو لحاظه بیا چې د کله ایجاد وکړه نو د بهترینې نرمې او سپکې زغرې جوړې کړې. نو په دغې نسبت سره هم د حکومت مضبوط شو چې د آلات حرب ایجاد کړل، ډېرې کارخانې ولګولې، د اوسپنې نه ډېر غټ کار واغست. مسلمانانو خو صرف دا د داود علیه السلام معجزه ګرځولې ده چې د هغه دپاره اوسپنه چې کوم دی د مومبتۍ په شان شوې وه او داسې نرمه شوې وه، دا د هغه معجزه وه. او بیا دې نه دې څه پیدې وانغښتلې. په کار خو دا وه چې نن د آلات حرب مرکز چې دی هغه د مسلمانانو سره وی. لکه پرون تاسو وګورئ اسرائیلو چې ایران ټارګټ کړی دی نو په کومه طریقه باندې ټارګټینګ حمله کړې ده. د دې دا ټکنالوژي څومره تیزه ده، مسلمانان غافله دي، دی د فرقوریت نه دي خلاصه. نو محترمو په کار دا ده چې مسلمانان بیدار شي، دی دغه د داود علیه السلام په دغه خبره باندې غور او فکر وکړي، دی جدید آلات د حرب هغه ایجاد کړي، دی مرکز جوړ کړي د مسلمانانو دا چې دلته کې به اسلحې جوړېږي. خو دغه اسرائیل دی دا مسلمانان تړي ځان ته چې دی اسلحه جوړه نه کړي چې بیا موږ چې کوم اډر کوو چې هغه بیا دی مني. تو لہذا داود علیه السلام ته الله رب کریم په دې طریقه باندې د بادشاهي هغه مضبوطه کړې وه. وآتینا داود زبورا، داود علیه السلام ته الله رب کریم زبور ورکړی. دې ته یهودیان مزبور وایي. ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض وآتینا داود زبورا. نو په څو نبیانو ته په څو باندې په څو صفاتو باندې هغه فضیلت حاصل دی. محترمو د درېمې سپارې په اول کې تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، په دې کې موږ په دې باندې تفصیلي بحث کړلی چې په منصب د رسالت کې ټول انبیا یو شان دي، خو څو ته په څو صفاتو باندې، خو څو انبیاو ته په څو صفاتو سره فضیلت حاصل دی. خو داسې نه ده چې ګنې دغه صفات بیا په دې نورو انبیاو کې د سره شته دی، نه داسې نه، بلکې په دې انبیاو کې دغه صفات غالب دي. نو الله رب کریم هغه ذکر کړی دی. عزیزانو د داود علیه السلام په دې قصه کې یوه اهمه خبره ده، دا په غور سره واورئ نو بیا بس دی. وهل اتاک نبأ الخصم، آیا تا ته خبر راغلی دغه جګړې کولو والا؟ اذ تصوروا المحراب، کله چې هغو په هغه د عبادت خانې په دیوال باندې وختل. اذ دخلوا علی داود، کله چې دوی په داود علیه السلام باندې داخل شو. ففزع منهم، نو داود علیه السلام د دوی نه ویرېد. قالوا لا تخف، نو دوی ورته وایي چې مه یېرېږه. خصمان بغا بعضنا علی بعض، موږ دوه جګړه کوونکي یو، موږ دوه مقدمه راوړونکي کسان یو. بغا بعضنا علی بعض، چې په موږ کې یو په بل باندې زیاتې کړی دی. فحکم بیننا بالحق، نو ته فیصله وکړې زموږ په مابین کې په حق سره. ولا تشتت، او ته د حد نه تجاوز ونه کې. وهدنا الی سواء الصراط، او موږ ته سیده لار وښایي. ان هذا اخي له 99 ناجه، دا زما ورور دی چې د ده دپاره 99 ګډې دي. ولی ناجة واحده، او زما سره یوه ګډه ده. فقال اکفلنیها، دې ما ته وایي چې دا خپله یوه ګډه ما ته راکړه. وعزني فی الخطاب، او دې په ما باندې زورور دی په خبرو کې. قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نعاجه، داود علیه السلام دته وایي چې یقینا د ظلم کړی دی په مطالبه د ګډې ستا په ملاوولو د خپلو ګډو کې. وان کثیرا من الخلطاء لیبغي بعضهم علی بعض، او یقینا ډېر د شرکت والا نه هغو داسې ظلم کوي ځنې په ځنو باندې. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر مؤمنان چې نیک عمل والی هغو داسې نشي کولی. وقلیل ما هم، خو لیکن دا خلک ډېر لږ وي. وظن داود علیه السلام ته دا خیال راغی انما فتناه، چې یقینا دې موږ په امتحان کې واچو. فاستغفر ربه، نو داود علیه السلام سامان د حفاظت طلب کړ د خپل رب نه. عزیزانو دا یو مثال الله رب کریم ذکر کړ د طبقاتي نظام، چې په دې کې د څو خلکو سره خو 99 او د بل سره یوه ګډۍ، خو دا 99 والا د دې یوې ګډې په چکر کې ومي. لکه تاسو عام طور باندې موږ دا اورو اینو او ګورو چیرې دا پلان کې سړی چې دی وایي چې زه به شل کومه، او موږ دا وایو چیرې دا دنیا 19 دا شل کېږي نه، خو دا پلان کې وایي چې زه شل کومه، او څوک دا متل کوي چې 99 کې چکر مې نه پړو. محترمو، نو اوس په دې سرمایدار جاگیردار طبقاتي نظام کې طریقې کار څه دی؟ هم دقه دی چې دا بالایي طبقه د دې کمزورو نه څرمنې وباسي. نو دا مثال الله رب کریم داود علیه السلام ته ورکړ، هغه پې پوه شو چې او دا امتحان دی او دا طبقاتي نظام ما ته مثال الله راکړ. نو الله رب کریم نه دې سامان د حفاظت غواړي او په دې باندې مخکې دی چې کوم دی هغه تګ و دو شروع کوي. نو الله رب کریم داود علیه السلام ته فرمایي چې یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. اے داود علیه السلام، موږ ورې ته خلیفه ګرځولې په ځمکه باندې، ته ډیکټیټر او آمر نه، ته به فیصله کوې په حق سره.
ولا تتبع الهوا او تبع خپل خواهشاتو پیروي نه کوي فیضلک عن سبیل الله نو تا به واړی بیا د الله د لارې نه. نو محترمو دا یو تمثیلی شکل کې الله رب کریم منګ او تاسو ته طبقاتی نظام هغه مثال پیش کو. خو دلته کې بیا اسرائیلیات او چې کوم روایت بیان کړی شوي دي او داود علیه السلام په شان کې چې کومه ګستاخي شوې ده نو د هغې څه حد نشته. دارنګې د سلیمان علیه السلام په شان کې چې څومره ګستاخۍ کړي دي بني اسرائیلو عزیزانو. خو بیا افسوس دا دی چې دغه بیا راوړی شوي دي او زموږ په تفسیرونو کې ذکر شوي دي. نو محترمو د هغې د بیانولو څه ضرورت نشته، تاسو اورېدلي هم دي او ان شاء الله الرحمن په درس کې بیا تفصیلی خبره کو. نو عزیزانو الله رب کریم دې موږ او تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي او په دې پسې به ان شاء الله انقلاب د مریم علیه السلام هغه ذکر کو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.